د سوله اف ام پښتونخوا ډېرو ګرانو ښاغلو قدرمنو اورېدونکو او کتونکو د پښتونخوا رنګونو سره زه یم ستاسو قربان روښان یوسفزی. امید لرم چې روغ جوړ به وي. ګرانو کتونکو اورېدونکو، نن د پښتونخوا په رنګونو کې زمونږه یو نوی رنګ او ډېر مهم رنګ او ډېره مهمه موضوع ده، ډېره د اهمیت وړ موضوع ده، او هغه ده د ماشومانو د ادب اهمیت او ضرورت. او یقینا چې دغه ماشومان وي، چې دغه زمونږ بوزغلې وي، چې د دوی بوزغلي صحیح پالنه وشي، صحیح تربیت یې وشي، او بیا دا ده چې ادب او د ماشوم د تربیت چې کوم دی نو په خپلو کې ډېر زیات دغه تعلق دی. په دې موضوع باندې موږ سره زمونږ ډېر ګران چې هغوی په دې باندې ډېر لوی کار کړی دی او هغوی پی ایچ ډي کړی ده، ډاکټر دي، او دې سره سره لکه دا ده چې د ماشومانو دپاره ادب، ادبي موضوعات لیکل، هغوی دپاره کتابونه لیکل، میګزین چلول، او بیا دا ده چې د هغې دپاره باقاعده یو تنظیم جوړول، او دې ته د یو میشن په توګه باندې چې بالکل دا یو میشن یې ګڼلی دی. نو زه سره زموږ سره ډېر دروند خوږ میلمه ډاکټر راج محمد افریدی صاحب. له هر څه اول خو زه ډاکټر صاحب تاسو ته په خیر علیم یم په خپل پروګرام کې، او مننه مو کوم چې موږ ته مو په دې باندې وخت راکړو او په دې موضوع موږ سره تاسو په انشاءالله خپل خیالات او چې تاسو کوم کار کړی دی، او نو یقینا چې زه ذاتي توګه چې کوم دی نو نوم خبر او داسې زمونږ بلا په دې خاوره کې چې کوم دی د سایل صاحب یو شعر راشو چې دا بېله خبره ده چې هیڅ چا هم غونچک نه کړو، فکر د سپرلي اسې سمسور دی په دې خاوره کې. نو دلته ډېر داسې ستاسو غوندې ډېر خلک داسې شته چې هغوی کار کوي او کار یې کړی دی، لګیا دي، خو بهرحال دا به مونږ خپله کمزوري وګڼو دغه چې تاسو سره دغه نه. بهرحال موضوع زمونږ چې کومه ده هغه خو په هغې باندې به هم راځو، خو که د هر څه ناول زمونږ د کتونکو اورېدونکو سره تاسو خپل هغه پیژنګلو، خپل تعارف انټروډکشن وکړو چې ډاکټر صاحب د کوم ځای دی او څه څه یې کړي دي او مزید څه کول غواړي او که نه ستاسو جاب وغیره هم. نو لومبې خو زما خیال چې تاسو د خپله پیژنګلو، خپل تعارف په خپله به زبانې رایټر یا لیکوالو کوي زیاته به غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو د سونو پښتونخوا ټول ټیم ډیره شکریا چې مال دعوت راکړو دومره ښه موضوع باندې پروګرام کې. خو زما نوم ډاکټر راج محمد افریدی دی، د رادمخیل سره مې تعلق دی، خاص درې یم. پېښور یونیورسټۍ نه مې اردو کې ماسټر کړی دی او بیا مې قرطبه یونیورسټۍ نه پی ایچ ډي کړې ده. زما ریسرچ په ډرامې باندې و، پی ټي وي ډرامې باندې ما کار کړی و، او 2013 پورې ادبیالي اثر زه ټچ ما به غټو ته لیکل، افسانه به مې لیکله، ټي وي ډرامه به مې لیکله، بلکې داسې ویلی شم چې د افسانو مې یو بیخي یو کتاب تیار هم و، خو په دې ټیم کې 2014 کې ما خیال واوړېدو ادبیات فعال طرف ته ماشومانو ادب دپاره. هغې وجه دا وه چې ماشومانو ادب انتهایی کم لیکل کیږي، او خاص کر زموږ په دره کې خو چې ما وکتل د ماشومانو ادیبان بیخي نو، اردو کې خو بالکل نو، پښتو کې بیا هم څه ملګري داسې کوي چې نظم وغیره ورته لیکي. چې بیا خیبر پښتونخوا طرف ته راغلم نو دې طرف ته هم زموږ مشرانو چې کوم دي، خاطر غزنوي صاحب، محسن خان صاحب، ماجد سردي صاحب، هغوی هم یو کتاب دوه کتابونه دي، نو لکه تسلي بخش کار هغوی هم نو کړی. هغوی هم چونکې ادبیالي طرف ته د رجحان و نو دې وجې نه هغوی هم داسې کار نو کړی. په 90s کې ډېر حده پورې دلته کار وشو. بیا زموږ ډېر ښه ملګري دي، شاهد انور شیرازي صاحب شو، اسحاق وردګ صاحب شو، عمران یوسفزی صاحب، شاه محمود مومن صاحب، دوی ډېر حوالو سره، وسیم خټک صاحب ډېر کار وکړو. خو بیا 2010 پورې دا معامله تقریبا بیا خاموشه وه. 2010 نه پس لږ ډېر دغه شاته کار شروع شو پکې، خو زه ما چې ورته کله بډې ووالې هغه 2020 و. هغې وجه دا وه چې د کورونا وجې نه ډېر کارونه داسې وو چې هغه ګډوډ شو، خراب شو. خو 2020 پورې ما دونه کړي وو چې ماشومانو ادب مې اول لوستو، مشرقي ادب او بیا مغربي ادب، ځکه چې کم صنف کې ته به ازمایي کوې نو په کار ده چې سړی یو څه ولولي اول.
نو 2020 نه پس بس دې میدان ته زه راکوشوم. هغې وجه دا وه چې ماشومانو ته لیکل ډېر زیات ضروري دي. ډېر ماشومان زموږ مستقبل دی. دعوې خو موږ ډېرې کوو، خو چې بیا دې سلسله کې راشو، کتابي سلسله کې موږ ورته زموږ کار په نیش برابرو. جی په دغه مقاصدو دې وجې نه ادبي اطفال طرف ته راغلو. نو تاسو څه د ماشومانو لپاره تر اوسه پورې تاسو څه تصانیف یا څه چونکې ما وویل 2020 نه باقاعده دا سلسله شروع شو. زما اولینی کتاب 2021 کې راغی ښه او د هغې بیا یو ایډیشن زموږ پړوسي ملک نه هم شایع شو په هندوستان 2021 کې. او چې ښه 2022 کې زما بیا 2 کتابونه راغلل ښه او په 2022 کې موږ د ماشومانو ضرورت محسوس کړو. د هغوی دپاره موږ تنظیم جوړ کړو، ادبیات اطفال خیبر پښتونخوا په نوم باندې. دا په 2022 کې و. ښه او په 2022 کې مې په روزنامه کسوټي کې یو اخباري صفحه هم شروع کړه چې هغه هفتهوار وه او صرف د ماشومانو ادب متعلقه به وه. صحیح. بیا 2023 کې لږ کار مو سره نور هم سیوا کړو. زما 3 کتابونه راغلل، هغه نیشنل بک فاونډیشن اسلام آباد نه شایع شول او ورسره زموږ د میګزین هم خلکو وپېژندو، روانو ورسره سلسله روانه وه. زموږ سره چې په دې تنظیم کې کم هغه ادیبان چې هغه ډېر وخت نه ماشومانو ادب سره تعلق لرلو، خو د 8 کاله 15 کاله هغوی بالکل خاموشه شوي، هغه دوباره متحرک شول. بلکې هغوی کې خو ډېر وایم داسې ماته چې یاره تاسو که دا موټیویشن موږ ته نوی راکړی کیدای شي چې بس موږ نه هر څه پاتې هم وی. نو هغې کې ډېرو ملګرو بیا مجموعې راغلې د دې نه پس 2023 کې زما چې کله 3 کتابونه راغلل، نو چونکې دا سلسله روانه 2024 کې بیا زما 4 کتابونه راغلل. نو ټوټل چې وګورې د ماشومانو ته ما 11 کتابونه راغلي دي. هغې سره 8 کتابونه پکې نیشنل بک فاونډیشن اسلام آباد نه شایع شوي دي. د بقایا 3 کتابونه دلته پېښور نه شایع شوي دي. تاسو په دغه دې کې چونکې زه اردو کې لیکل کوم، نو ډېرو ملګرو ما ته وویل چې پښتو طرف له هم راشه. نور البصر امن صاحب هغه ماشومانو ادب باندې ډېر کار کړی. د هغوی په مشورې سره ما یو ناولېټ اوس شروع کړی ده تورزن په نوم باندې، چې هغه به په اردو پښتو دواړو کې به وي. هغه امید ده چې 2025 اینډ پورې هغه شایع هم شي او دا زما اولینی کوشش دی په پښتو کې. او زه وایم چې په پښتو کې کار ځکه ډېر وشي چې دې سلسله کې ما چې کومو ملګرو سره، استادانو سره، ماهرینو سره رابطې شوي دي، نو هغوی وایي چې په پښتو ادب کې ماشومانو ادب تراجم زیات دي، یا ماخوذ چې کومې کهانیانې لوب کهانیانې دي، تبازات ډېر کم ادب دی. کلثوم زیب صاحب دې حوالې سره ډېر کار کړی دی پکې. هغوی دې سلسله کې زموږ سره یو پروګرام کې نورالامین یوسفزۍ صاحب و، هغوی هم دې سلسله کې ډېر سنجیده دي. نو دا داسې یو موضوع ده چې ډېره ضروري ده او زموږ د خیبر پښتونخوا ماشومانو لپاره انتهایی ضروري ده. هغه وجه دا ده چې نورو صوبو کې بیا هم څه لږ ډېر کار کیږي، خو زموږ په خیبر پښتونخوا کې چې دی ډېر معمولي دی. خو الحمدلله اوس د تنظیم دومره اکټیو شو چې سلسله روانه شوې ده. ډاکټر صاحب تاسو خبر وکړه چې موږ دومره کتابونه په خپل هم تاسو چاپ کړل او ولیکل او میګزین هم چلوئ، نو دغه کتابونه بیا تاسو چې کوم دی نو څنګه سکولونو ته یا عامل د هغې څه فیډبیک دغه کتاب د ماشومانو ادب سلسله کې د کوم کتابو د دوی ډېر بهترین ریسپانس دی. ما چې کله سټارټ کې پهله کتاب شایع کړو سورج کی سیر، تاسو به یقین نه وي چې هغه ما په 3 میاشتو کې 500 سټاک ختم شو. ډېرو سکولونو موږ سره رابطه وکړه، بلکې ډایرکټریټ اف ایجوکیشن چې زموږ کوم دی دوی هم لایبرریانو ته څه دا لیږلی و، د خپلو لایبرریانو ته دا کتاب یې لیږلی و. دې نه علاوه چې کله زما سلسله بیا نیشنل بک فاونډیشن سره شروع شوه، نیشنل بک فاونډیشن ډایرکټر سیکرټري صاحب مراد علي مومند صاحب، د هغوی نه ما یو خبره دا شاندې اورېدلې وه چې زموږ زیات سیل د ماشومانو د کتابونو دی. لکه 3 ګونه زموږ ماشومانو کتابونه خرڅېږي او دا بقایا چې دي دا نور کتابونه جنرال مختلف موضوعاتو. نو دې نه دا ثابتېږي چې ماشومانو ادب اوس هم لوستی شي، ماشومانو ادب اوس هم خلک خوښوي. همدا وجه ده چې ماشومانو ادب شایع کېدل، لکه د نورو کتابونو باندې موږ بیا ډېر خفه هم وو چې اوس به دا خرڅو څنګه، دا به د ملګرو ته رسو څنګه. زموږ خو دا المیه ده چې په خپلو پیسو یې شایع هم کړو، بیا خلکو ته تحفې هم لېږو، ایون چې هغه ډاک خرچ هم زموږ یې پې. خو ماشومانو ادب سلسله کې الحمدلله ما داسې نه دي فیس کړي. زما چې څونه کتابونه دي نو خلک یې خوښوي، غواړي یې. زما دویم کتاب چې کوم و انټیک کار
موږ دلته پېښور نه شایع کړی، هغه بیا نیشنل بک فاونډیشن نه 1000 تعداد کې شایع شو. هغه زبردست. اوس ختم شو. اوس باقاعده په 2025 سٹارٹ کې هغه 2000 تعداد کې نور شایع شو. ها دوستی کرو تو اپنو سے زما یو کتاب دی، هغه 1000 کې ختم شو، نو 2000 کې هغه نور شایع کړو. زبردست. زما یو بل کتاب دی بادام سے کشمش تک، هغه 5000 تعداد کې شایع شوی دی. ماشاءالله. هغه په ټول پاکستان کې خو اردو کې ملاویږي، په سند کې سندې کې ترجمه شوی. ها روم ټو ریډ دا یو اداره ده، هغوی په انګریزي کې ترجمه کړی، امریکني ادارو دپاره دا، چونکې امریکنۍ اداره وه، د هغوی ها سره مونږ دا پروجیکټ کړی و. ها نو دا په انګریزي کې هم دی، په سندۍ کې هم دی، او په اردو کې هم دی. او جی ها 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 ها. نو ډاکټر صاحب تاسو خبرو وکړه چې دغه کتابونه او د هغې لکه تاسو وایي چې ډېر ښه ریسپانس جی. دی، دا ټول نثر دی او که نه دی کې نظم هم شته؟ جی دا ټول نثر دی. اصل کې ما د کیسې نظم څه تاسو تبازات خپلې څه ټول تبازات دي. زما چې کوم کتابونو کې شایع شوي دي کیسې دي، هغه 119 کیسې دي ها او 10 ډرامې دي وړې وړې پکې. ها دا ټول تبازات دي. دې کې زما ماخوذ یا ترجمه هیڅ هم نشته. ها دا ټول زما خپل تخلیق دی. ها نظم کوشش مې هم کړی و، ها. بلکې زما یو کیسه ده، هغې کې یو دوه شعرونه مې اچولي، خو ما ته اندازه ولګېده چې چې زه زه د شاعر نظم نه یم. چې زه د نظم کس نه یم، ها او کنه خواري مې کړې وه، ها او یو دوه شعرونه مې پکې اچولي. زما په یو کهانه کې دوه شعرونه صرف راغلي دي، خو هغه هم داسې ها بې وزن غوندې دي، داسې راته اندازه لګي. نه دا تاسو چې کومې دغه په خپله لکه تاسو وایي چې تبازات دغه دي، نو دا خو هم ډاکټر صاحب ډېر زما په خیال چې یو ډېر ګران کار نه دی چې تاسو د ماشومانو هغه ذهني سطحې ته جی هغې ته هم ګورئ، د هغوی نفسیاتو ته هم ګورئ. بیا دا ده چې ماشومان خو هغه د ساحل صاحب یو شعر دی چې ماشومان که د مشرق که د مغرب دي، د خندا او د ژړا انداز یو دی. نو ماشومان خو ټول یو شان بالکل. تقریبا دغه وي. داسې ده. البته دې کې یو خبره ده چې تاسو چې کوم څنګه ذکر وکړو چې یاره دا ځینې کتابونه لکه د 1000 ځینې کتاب پکې 5000 تعداد کې چاپ شوی، نیشنل بک فاونډیشن غونې ادارې چاپ کړي دي. نو ظاهره چې دا خو د ټول ملک دپاره ټول ملک لپاره د دی. ټولو ژبو دپاره یا سندی کې چې هغوی ترجمه کړی دی، بیا انګریزی کې، د دې مطلب دا دی چې په دغه کتاب کې د اوورال د عام لکه بس تاسو زما په خیال چې مخاطب یا ستاسو دغه چې کوم دی هغه هدف دغه چې کوم دی، نو هغه زما په خیال چې بس ماشوم دی. صرف ماشوم دی. د هغه تعلق نه مذهب سره شته، نه فرقې سره شته، نه د سماج سره شته. ما له چې کوم کاری دی زما پړو دا صرف ماشوم دی. ماشوم دی. جی نو مې دام لکه تاسو یو ډېر لوی کار دی او دا ده چې خدای تاسو له توان درکړي، خو لکه دا چې تاسو دې دپاره به هم سوچ کوئ، او بیا خو د مقصد دا دی چې د دغه ټولو کتابونو یعنی د دغه کیسو یا تاسو چې څه لیکلي دي په دې کې پیغام ستاسو څه دی، لکه داسې چېرې دا د ماشومانو دپاره چې کوم ادب تاسو جی. لیکلی دی که نه، نو په هغې کې د ماشوم د تربیت یا د هغوی د نور داسې څه خاصیتونه دي چې سړی زه به اول ستاسو پیلنۍ خبرې جواب داسې درکړم چې ماشوم ته لیکل چې کوم دي مختلف حوالو سره خلک لیکي، خلکو مقاصد هم وي دې سلسله کې. زما چې کوم اولینی کتاب و، بلکې اولین دوه کتابونه، د هغې مقصد همدغه اخلاقي درس و نصیحتونه و. خو بعد کې ما چې کله د ټریننګز وکړل د امریکن رایټر سره، سریلنکن رایټر سره، موږ یو څو پروجیکټ یې وکړی، زما ذهن ډېر کولاو شو او ما وی چې نه مخصوص طبقې ته به لیکل نه کوي، ماشوم جنرل ته به لیکل کوي. ماشوم ته په کور کې هم نصیحت، جومات کې ورته استاد نصیحت، سکول کې ورته استاد نصیحت. نو چې زه ورته په کتاب کې هم نصیحتونه شروع کړم، ماشوم غریب لاړ چېرته شي. هغې نه پس ما یو مقصد جوړ کړو چې زه هغه ماشوم دپاره زه چې لیکل کوم اخلاقي نصیحتونه به ټیک د وي انډایرکټلی، ډایرکټ نصیحت به ورته بیخي نه کوم، خو یو هموار انداز باندې زه صرف وایم چې ماشومان زما کتاب راواخلي او هغه ترې خوند واخلي. ځکه چې یو ماشوم کله کتاب راخلي صرف په دې نیت چې زه ترې خوند واخلم، نو هغه له 10 نه 19 15 فایدې هغه ته میلاویږي. ټولو نه پیله فایده خو دا ده چې هغه ریډینګ کوي، کتاب ګوري. دویمه دا چې هغه به موبایل یا فضولیاتو نه به سایډ ته شوی، هغې نه علاوه به هغه وراني شور نه به سایډ ته شوی، هغې نه علاوه دا به وکیبلري د زده کي، دی به تپوس کوي چې دا لفظ باندې خو زه پوه نه شوم داسې شی دي. نو دې ډېرې فایدې دي دغه شانې. ما د اولیني دوو کتابونو نه پس مقصد دا جوړ کړو چې ماشوم له نصیحتونو ضرورت نشته، ځکه چې هغه ټول ورته هر وخت نصیحتونه کوي. نصیحتونه هغه دي کتاب په دې نیت راواخلي چې زه لږ د خوند ترې واخلم، او که هغې کې مو ته زه نصیحتونه کوم. زه ډېر د افسوس سره یو خبره کوم، چونکې ما د خیبر پښتونخوا ادیبانو تقریبا ټول کتابونه لوستي دي. ما دې دپاره یو شوقیه ریسرچ کړی و،
کتاب نوم هم دا د خیبر پختونخوا میں بچوں کا اردو ادب ها 120 کتابونه ورته ما وکتل 50% کتابونه داسې دي چې هغه د همدې نصیحتونو نه ډک دي زمونږ د زیات لیکونکو ماشوم چې د هیرو چې کم دا ډیر شریف دی هغه نه دروغ وایي نه ورانې کوي زه ورته وایم چې نه ماشوم خو به وران هم وي یا به داسې وي نو دې وجې نه زما د کتابونو عنوانات هم لږ مختلف دي زما سوچ مختلف دی خلک چاند کی سیر کوي چاند کې ما پکې سورج کی سیر وکړو سورج کی سیر خلک د خلکو خر چې کم دی اکثر بې وقوفي زما والا هوښیار دی د خلکو لومبړه چې دا چالاک کوي زما والا بې وقوفه ده نو زه لږ هټ کر لیکل کوم دې وجې نه ها نه په کار هم دي او څنګه چې تاسو خبر وکړه که نه ډاکټر صاحب تاسو خپلو خبرو کې وایي چېرې لکه د دې دومره فواید چې کوم دي که نه یو پکې دا ده چېرې ماشوم دا اوس چې کوم زمونږ د انفارمیشن ټیکنالوژي چې کوم سیلاب دی بیا د سوشل میډیا د دغه موبایل کلچر چې څومره دی نو آیا تاسو څه ګڼئ چې کینې یاره دې کې د کتاب دغه د دې سوشل میډیا یا د دې دغه چې کوم دی نو د دې به هم څه اثر وي چې که نه ځکه چې ماشومان خو اوس ټول زیاتتر چې کوم دی زیاتتر میډیا سره ټچ دي میډیا سره ټچ دي روخان لالا داسې ده چې ټیکنالوژي نه انکار نشته استعمال باندې انحصار دی دا موږ څنګه استعمالو زموږ نه ښه موبایلونه زموږ نه ښه انټرنیټ جاپانیانو سره دي کوریا والو سره دي خو هغوی څنګه استعمالوي موږ یې څنګه استعمالو خو زه دې کې ماشوم نه زیات د هغه والدین قصوروار ګڼم زه په سرینا هوټل کې زموږ دغه شان یو سیشن و ادبیات اطفال سلسله کې نو هغې کې یو زنانه ما نه تپوس وکړو چې زما ماشوم سره هر ټیم موبایل وي دا به زه څه کوم ورسره ما هغې نه الټا یو تپوس وکړم ته صرف ماته دا ووایه ته خپل ماشوم په مخ کې زیات موبایل راخلي او که کتاب راخلي که ته کتاب راخلي خو ستا ماشوم به هم کتاب راخلي او که ته نه موبایل مونږ خو منټ پس موبایل ټنګ یې نه یې کړی موبایل نو که ته موبایل راخلي نو بیا خپل ماشوم ماشوم نه بیا ګیله مه کوه هغه به موبایل راخلي نو اول خو زه قصوروار والدین ګڼم په کار ده چې هر کور کې یو لایبرري وي بېشکه تاسو ته کتابونه مه راخلئ خو د لایبرري یو خپل جادو دی یو خپل اثر دی کله خو به د ماشوم کتاب راواخلي کله خو به ته راواخلي زه وایم چې اول خو په کار دی چې هر کور کې لایبرري وي د ماشومانو کتابونه وي په دې کې ماشومانو حوالې سره چې کوم مواد دوی ته کورس نه علاوه بل ټیکنالوژي والا کومه خبره چې تاسو وکړه ما اول هم وویل چې دې نه انکار خو نشته د دې استعمال چې څنګه دی هغه ډېر انحصار دی اوس ماشومانو ادب هم زیاتر سوشل میډیا طرف ته راغی تاسو به پړوسی ملک والا کتلي د هغو زیاتر ویډیوز انیمیټډ او دغه ټایپ راځي نن زما ماشوم ته چې زه موبایل ورکم هغه د رام او کرشنا دي نومونه یې زده کړي دي هغې وجه دا ده چې هغوی ورته هغه مواد پیش کوي زموږ مواد شته نه هغه څه وګوري هغه به همدا ګوري هغه به د انډین کرکټرز به ګوري د هغوی کلچر به یې زده کوي نو موږ لا هم اوس دا په کار ده چې دې طرف له راشو زموږ خپله ادبیات اطفال خیبر پښتونخوا چې کوم ټیم دی نو دې سلسله کې اوس موږ ډېر کار شروع کړی موږ باقاعده دې ته اوس یوټیوب چینل جوړ کړی ځکه چې سوشل میډیا نه انکار بیخي نشته نو زموږ دغه سټوریز به اوس انیمیشن صورت کې یا د ډرامو صورت کې اوس په ویډیو صورت کې هم راځي به ما دا ځکه وایي ډاکټر صاحب چې زه دې باندې زه ګورم لکه زه په خپل کور کې ماشومانو ته ګورم چې دا ماشومان د موبایل سره او بیا موبایل کې بیا دی هغه د گیم او د دغه نه علاوه یا د ټیک ټاک نه علاوه اکثر دا ډرامې چې کومې وي که نه د دې وړو لکه اوس یو توتی ګل یو نوم دی د هغه یو دغه چلیږي نو په ځای راځي چې څنګه تاسو وایئ چې موږ د خپل تنظیم د طرفه لکه د یوټیوب په ذریعه باندې همدغه رنګ وړې څه ډرامې یا دغه تاسو په هغې باندې ورچوئ نو زما په خیال چې هغه به بیا زیات بالکل خلک به هم ګوري او بل دا اوس یو نوی رجحان هم دا شان دی چې خلک کتاب نه زیات اوس ویډیوز طرف یا ډېر په شوق سره ګوري او ډېر زیات هغه سره ګوري ډیجیټلایز شول بلکې ریډیو نه هم او ټي وي نه هم موږ دا فایده اخیستی شو چې دې باندې هم داسې سیشنې شروع شي چې په هغې کې یو موږ کهاني بیانوو د نیاګانو به موږ لسو ته خپلې کیسې کولې خو اوس موږ د نوي نسل ته کیسې پرېښي دي میندو سره هم اوس هغه شان دی وخت نشته چې څنګه به مخکې و میندو اوس کیسې هم نه
ورځي دې کیسې هم مې نه ورځي. هاي بس کیسې مین هغه هم د موبایل دغه دی کنه کنه نسل راغټ شو کنه بالکل هغه سره خو مونږ خپل لکه مونږ چې د کم دور خلک یو مونږ اوریدلې دي کنه مونږ بالیو دي کېدو چې مونږ ته بسو چې کیسه به نیا یا مور براته کیسه نه وکړي کنه بالکل د دې نه علاوه زمونږ لکه بیا کلچر دا شو په وجره کلچر ډېر مضبوط په وجرو کې به مشرانو کیسې کولې هغه به مو اوریدي ډاکټر صاحب مخ کې مونږ میډیا باندې خبره کوو نو داسې ده چې لکه زمونږ تاسو به دغه فلم کې دا خبره ده زمونږ د اخبارات شو لکه زه خپله د دې دغه ډېر شوقي پاتې شویم په دې جنگ اخبار کې به ټارزن کی کہانی چې کوم دی اب ما روزانه کته چې وړو کې په کراچۍ کې او نو ما به لکه هغه روزانه به کې او تجسس چې نن به ټارزن سکی نن به ټارزن چې کوم دی سکی لکه هغه کام دغه چې کوم دغه په دې انګریزي اخبارونو کې مو د ماشومانو لپاره د کارټون دغه په شکل کې تصویرونو په شکل کې او یا د ټارزن دین علاوه دی څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې په کسوټي کې مونږ یو صفحه شروع کړو دوه کالم بالکل زموږ خپل چونکه چې د کوم اخبار سره منسلک یم هغه منو هغه اوس هم لکه د هفتې پر زموږ کیرنه په نوم باندې یو صفحه وي خو که تاسو کتل نو زمونږ اوس میډیا باندې هم د ماشومانو لپاره په پرنټ میډیا کې یا په الکترونیک میډیا کې د دې سیزونو ډېر زیات ډېر کمې دی بالکل دا کېدای تاسو ما سره اتفاق کوم چې زمونږ د بچپن یو ډېره مشهوره ډرامه وه عینک والا جن موږ ورته ډېر انتظار کول اوس هغه شانې ډرامې نشته چینل یې څومره زیاتې شوې هر پرایویټ چینل ډېر زیات شو دې نه مخکې هم بلکې ما یو اخبار کې هم ورکړی حکومت له درخواست کولی چې نور خو څه نشو کولی چې مهرباني وکړي د ماشومانو باندې رحم وکړي کم از کم هر چینل تاسو دومره پابند کړئ چې هغه یو ګنټه خو دوی له څه پروګرام کوي دغه شانې ریډیو پابند شي چې کم از کم هفتې کې یو پروګرام کم از کم چې صرف هغوی تعلق ماشومانو سره صرف د ماشومانو سره ګپ شپ وي ماشومانو کهانیانې وي نو دا شانې ټي وي ته خو بس چونکې زموږ اواز دونه مضبوط لا نه دی ستاسو د سونو پښتونخوا په اواز باندې به هم زه یو درخواست وکړم چې څوک اوري که د چا هم وس رسي په دې سلسله کې چې هغوی دې کې کار وکړي چې ته ریډیو کې چې ته ټي وي کې دا شان د ماشومانو دپاره دا پکار دا زموږ نوی نسل دی همدا شان موږ ډېر خیال ساتو خو لیټریچر حوالې سره بیا زموږ د ماشومانو خیال نه ساتو موږ چې کور ته څه راوړو تر هغې خپله ترې نه خورو اول ماشومانو ته ورکړو هغوی له ښه پیسه نه اخلو ځان له بعد کې اخلو خو کتابونو سلسله کې پته نه چې په موږ باندې څه چلو شي بیا نه کتابونه ورته اخلو نه تحفې ورکوو حالانکې 2000 پیزا ورته راوړو خو په شوق سره په هفتې کې پرې خورو خو د 200 کتاب ورته بیا نه راوړو نو دا هم المیه ده والدین زه ډېر زیات قصوروار ګڼم ماشومان خو چونکې هغه خوشنلخته ده چنه چوکه ده خو چې والدین دې کې لږ اکټیو شي لږ متحرک شي نو زه وایم چې کافي سلسله کې دې کې کار کېږي او بل ما خو تاسو ته هم ووایي چې نیشنل بک فاونډیشن هم دا دعوه کوي چې زموږ زیات کتابونه د ماشومانو خرڅېږي نو د دې دا مطلب دی چې ماشوم کتاب لوستل غواړي خو که څوک یې ورته راوړي ډاکټر صاحب دې سلسله کې تاسو څه دغه لري چې یاره زموږ چې کوم دلته د سرکاري د سکولونو د خاص کر چونکه موږ د ماشومانو خبره ده نو ماشوم لکه موږ بیا دا چې د اړومبي جومات نه واخله کم از کم تر لسمو پورې خو دې موږ په دغه کې راتلی شي که نه بالکل د ماشومانو کیټګري کې نصاب حوالې سره تاسو څه ګڼئ چې یاره موږ له په دې کې د سکولونو دغه چې کوم نصاب دی نو هلته زما په خیال چې هغه رنګ مینسټر چې د ماشومانو ادب ویلی شي یا په هغې کې لکه دغه خبره و تاسو ډېره ښه خبره وکړه چې د هر سړي ځان نه وایز جوړ کړی چې وازونه نصیحتونه نه وي خو اصل لږ هغه د هغوی هغه تربیت ذهني سطح اوچتول یا دا ده چې څه سبق آموز داسې څیزونه نو دې حوالې سره هم تاسو تنظیم هم کار کوي نو څه داسې تجویز لري چې کنه چونکې نصاب حوالې سره خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ یو ذمہ دار اداره ده هغوی دې سلسله کې ډېر کار هم کوي دې ځل ورسره صرف زما لږه رابطه شوې وه د کورس حوالې سره ما ته لږ کورسونه داسې راغلي چې تاسو هم لږ وګورئ او تاسو هم پکې څه ډیزاین کولی شئ زما یو سټوري هم دوی منتخب کړی وه د څلورم جومات دپاره ټیکسټ بک بورډ والا او دې ځل پکې موږ لږ کار کړی او تبدیلی پکې ډېر ضرورت دی ماشومانو حوالې سره لکه صرف موږ یو کیسه نشو شاملولی زموږ به د ماشومانو نفسیاتو مطابق هغه کیسه شاملوله کیسه موږ ولې چې دا د دې تعلق زموږ معاشرې زموږ ثقافت سره شته او که نه
لکه صرف کیسه شاملول خو نه دي. نو دې باره کې چونکې دوی سره خپل هم ماهرین شته دي خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ سره، دوی هر کال میټینګز هم په دې باندې کوي. ما ورسره چونکې باضابطه ملاقات خو نه دی شوی، خو چې موږ پرایویټ کوم ادارې دي هغوی ما ته خپل کورسونه رالیږلي چې دا تاسو هم وګورئ. نو هغې کې خپل حده زموږ وسه پورې څونه چې ما پکې چینجز هم کړي دي. او بل چې څنګه تاسو وایي چې ماشومانو کیټګري 10 پورې ده، بالکل ده 10 جماعت پورې هم داسې څه ضروريات دي په کورسونو کې چې هغه بیخي تبدیلول غواړي. ما خو زه چونکې خپل یو سرکاري سکول کې یم، خو ما دې باندې برملا دا خبره کړې، بار بار مې کړې ده چې څه غزلې داسې دي چې هغه موږ د 9 او د 10 ماشومانو ته نشو ښولی. هغې تشریح چې موږ کوو، موږ کله خبره ګول کو کله داسې. نو تبدیلی خو بالکل ضرورت شته او پکار ده چې د کورس باندې د جدید رجحاناتو یا جدید چې کومې تقاضې دي د هغې په نظر کې د دې کې تبدیلیانې وشي، د هغې خیال ساتل پکار دی. نن مې یو ډېر ښه بیان واورېدو سهیل افریدي باره کې وزیر اعلی زموږ خیبر پښتونخوا چې دی، چې هغوی وایي چې د 6 نه پس به اوس AI کورس لازمي حساب وي. نو دا اوس ډېره ښه خبره ده. دا شان جدید رجحانات سره تلل موږ ته پکار دي. او چې دا AI خو لکه دا داسې څیز دی چې دا او چې تا د 6 نه یو ماشوم په دغه څیز دغه نه به زیات هغه نه 10 نه پس هغه نه موږ ډېر توقعات بیا کولی شو چې پس ته 10 نه وایي، نو هغه چې د 6 نه شروع کړي، نو زه ډېر زیات په دې خوشحال شوم چې دا خو دا ټایپ اکټیویټیز دا ټایپ تبدیلیانې موږ له ضروري ځکه دي چې کورس چې کوم دی هغه هم چا ډیزاین کړی دی، ترتیب د پاره دی، خو نظر ثانی په پکار ده. ډاکټر صاحب تاسو تنظیم هم دغه کوي او سره لکه بیا میگزین هم کنه، نو دغه تنظیم صرف دغه میگزین چلی یا د کتابونه چاپ کوي او کنه چې تداسي د ماشومانو لکه هغوی دپاره څه داسې څه فنکشنز یا څه نور څه اکټیویټیز هم ادبي؟ جی زموږ تنظیم چې کوم دی ادبیات اطفال خیبر پښتونخوا په نوم باندې دی، او د دې کې د شاملېدو صرف موږ 2 شرطونه ایښي دي چې تعلق د خیبر پښتونخوا سره او ماشومانو ته لیکي. او دې تنظیم مختلف اکټیویټیز کړي دي. موږ سټوري ټیلینګ سیشن کړي مختلف سکولونو کې، مختلف ادارو کې. زه چې کوم سکول کې هم کهانیګر په نوم باندې ځالته کې سیشن کوم. زما په در ادم خیل لایبرری کې زموږ یو سیشن کېږي دې سلسله کې، هغې ته به راځو د لایبرری. نو مختلف سیشن یې مونږ کړي دي، مختلف مونږ بک شاپ بک فیرز یې مونږ کړي دي. اوس د نومبر په د اخره کې ګلزار جلال صاحب سره زما خبره هم شوې ده. نومبر په د اخره کې مونږ یک روزه سیمینار منعقد کوو چې هغې کې به د الف نه یې پورې ټول اکټیویټیز به ماشومانو ریلیټډ وي. ماشومانو ته به مونږ کیسې هم وایو، هغوی نه به هم اورو، د هغوی انټرویوز به وي، د هغوی ټیبلوز به وي، د هغوی ډرامې به وي، هغوی سره به کویز به وي. څومره اکټیویټیز چې دي هغه ټول به د تعلق د ماشومانو د نومبر اینډ کې به انشاءالله په اکادمي ادبیات پېښور کې زموږ خبره زموږ خبره الریډي شروع ده. نو تنظیم ماشاءالله زموږ ډېر اکټیو دی. کتابونه هم موږ شایع کوو. ماهنامه کومپلې په نوم باندې زموږ میگزین دی. اوس یې 14 شمارې راغلې تواتر سره ده، او یعنی 14 میاشتو نه دا زموږ میگزین شروع دی تواتر سره. شاه محمود مومن صاحب سره ما چې کوم ذکر وکړو، موږ سره ډېر زیاته خواري کوي. هغه زموږ ډیزاینر هم دی، ما سره نایب مدیر هم دی په دې کې. دې نه علاوه موږ کومپلې پبلشر یو اشاعتي اداره اوس مو دا 6 کتاب دی چې شایع کوو، او ترتیب روان دی. او دې کې چې کوم کتابونه ماشومانو دپاره شایع کېږي هغې کې موږ پروفټ بیخي اډو ساتونه، ځکه چې زموږ مقصد صرف دا دی چې ماشومانو دپاره ادب مخکې راشي. نو څومره هم چې ادیبان دي هغه چې کوم ماشومانو ته لیکي هغې کې زموږ 1 روپۍ ګټه هم نه ساتو پکې، هغه ایونه دفتر خرچه هم پکې نه وي. هغې د باقاعده موږ دا فیصله کړې وه، په دې نیت باندې دا موږ شروع کړی و. نو اداره هم دا خو تنظیم کتابونه ځان له هم شایع کوي. نازیه نزي موږ سره یو شاعره ده، ډېره بهترینه نوښار سره تعلق دی، او پښتو کې هم لیکل کوي، اردو کې هم کوي. د هغوی اوس یو کتاب شایع شو صرف شاعرۍ باندې دی. نو تنظیم زموږ ډېر اکټیو دی ماشاءالله، کار کوي. او اوس یې رجسټریشن پروسس هم اخري مرحلو کې، نو رجسټرډ به هم شي انشاءالله. د نومبر اینډ کې زموږ به یو ډېر ښه پروګرام وي، که خیر نصیب وي تاسو ته به دعوت درکوو. که خیر ضرور انشاءالله ضرور. ډاکټر صاحب موږ دا هم اورېدلي چې تاسو په
در ادم خیل کې جی جی هلته خو د وسلې او د هغه په من مشهوره ده بالکل هلته خو بالکل خلک دغه رنګ بالکل کاروبارونه او یا دوکانونه کوي خو دا موضوع چې تاسو هلته څه د یو لایبرري جی. دغه کړې ده نو دې حوالې سره هم که زمونږ لږ کتونکو اردو د لایبررۍ مقصد هم ماشومانو تربیت و ښه ځکه چې مونږ کومې ګیلې د خپلو مشرانو نه کوو چې دوی راته څه لیکلي نه دي دوی داسې نه دي که زه وایم چې زمونږ ماشومان مونږ نه ګیلې ونه کړي ښه نو 2018 کې مالته بالکل اصلي په بازار کې ښه بره یو ځای ونیولو هغې کې مونږ لایبرري شروع کړه 2019 کې مونږ ته زمونږ د درې د کویلې مشرانو طرف نه مونږ له فنډز میلاو 150 لکه روپۍ مونږ ته میلاو شوې زبردست په هغې کې مونږ نوې بلډینګ جوړ کړو نوې فرنیچر او د 15 لکو مونږ پکې صرف کتابونه واغستل زبردست او زمونږ پهله فوکس چې کوم و هغه دا و چې مونږ ماشومانو دپاره پکې باقاعده کتابونه شروع کتابونه کړو زمونږ کېږي. هر اتوار یو سیشن کېږي ماشومانو سره ښه مونږ ورته سکرین لګولی دی زمونږ ښه. میډیا حوالې سره هم هغوی سره سیشن کېږي او الحمدلله ډېر ښه ریسپانس میلاویږي ځکه چې اوس هغه ماشومان زموږ په کتابونو اوس تبصرې کوي مونږ کتابونه ورکوو فری ورکوو تحفې په طور چې دا وګورئ پړاو کې راشئ ښه نن الحمدلله هغه لایبررۍ کې 2000 کتابونه نه زیات دي مونږ سره وزره او زیاته ذخیره را سره د پښتو ځکه هم دا چې هلته پښتو لوستونکي ډېر دي لوستونکي زیات دي او زمونږ قاسم علي خان افریدي قاسم ادبي علي ټولنه خان. چې کومه ده د هغې ها. مشاعرې پکې مونږ کوو هلته کې ښه نو الحمدلله مونږ یو داسې ترتیب هلته جوړ کړی چې ادبي سرګرمیانې دې نه علاوه مونږ پکې مختلف اکټیویټیز کوو ماشومانو منځ کې مقابلې کوو ښه تقریرونه یې نعتونه یې مونږ پکې یو ډېر منفرده مقابله کړې د اذان مقابله مونږ پکې کړې وه ښه حالانکه اوسه پورې اذان ته چا غني د مؤذن چې کوم فضایل دي هغې نه چې زه خبر شوم یو مفتي صاحب راغوښتی و نو خلکو هغه پروګرام ډېر زیات خوښ کړو ښه نو نعتونو مقابلې هم پکې کړي دي نو لایبرري به داسې ده چې یو تعلیمي ماحول مو پکې جوړ کړی دی اوس ورسره 2024 کې مونږ کمپیوټر لیب هم شروع کړو ښه فلحال هغې کې یو 10 لیپټاپ دي خو فری کورسونه مونږ خلکو له کوو مونږ سره ټول والنټیرز دي مونږ سره تنخوادار یو کس هم نشته زبردست اول زه والنټیر یم بیا ښه ما سره چې څومره ټیم دی څونه ملګري دي ټول رضاکار دي ښه نو کمپیوټر کورسونه چې کوم ښه عام رضاکار دي ښه او دې نه علاوه مونږ په دې ګرمیانو کې ماشومانو ته ټیوشنې کولې هغه ټول فری مونږ کول ورته زبردست ډاکټر صاحب تاسو خبرو کو شون کې تاسو کار خو زیات تر چې کوم نه نو هغه اردو سره دی کنه جی جی او تاسو دا هم د دې خبرې هم یو قسم نه دا دغه کو چېرې پښتو زیات جی دغه خلک چونکې زمونږ دلته خو پښتو باندې خلک زیات پوهېږي دغه کېږي جی نو زما په چې پکې ما کالو مو کو هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب انور خان ام در ادم خیل نه سلامونه کوم تا ته او د ډاکټر صاحب ته سلامونه وعلیکم السلام وعلیکم السلام انور خان بھائی خیر ټیک ټاک خیر دی الحمدلله تاسو جوړ چې کلیوال نوم مو واورېد نو ځکه مو کال وکړو نو بس ما د خبرو ته غوږ ایښی ډېر وخت نه دی ښه. څنګه راز ښه 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 یا چې پکې ما یاره او ټایم هم لږ دی که کال اوچت کو نو ښه وي صحیح زه ځینې موضوع ډېره خاموشۍ سره اورم که نه جی 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 په دې یاره ما یاره چا کال ونه کړو چې کال به اوچتی او که به نه اوچتی نه بس کال مونږ اصل کې خبرې دومره زیاتې شوې او کار ډاکټر صاحب دومره کړی دی چې مونږ وی چې دغه چې څومره کار دی کړی چې لږ ډېر د هغې نه زمونږ د اورېدونکي او کتونکي خبر شي ما ښې غور سره واورېدې ماشاءالله ماشاءالله جی جی الله دې د ژوند دپاره د نیک عمل دپاره ترقي آمین. ورکړي امین ډېر ښه قدم یې اختیار کړی دی ډېر ښه سوچ یې مخکې کړی دی ډېره مهرباني چې تاسو مونږ ته کال وکړو او خبرې هم زمونږ مو واورېدې او اورئ نو او دا ډاکټر ستاسو صاحب زه خاص بازار خوا کې اوسېږم انشاءالله دا په کومه ورځ تاسو دلته راځئ ملاقات دپاره هم در سره شوقمن یو او دویمه دا ده چې دا 11 کتابه ستا چاپ دي خو چې دې کې زما بس لکه افسوس دپاره وایم چې یو دوه خو د پښتو هم وی نو ډېره غټه مزه دی ډاکټر السلام صاحب ته جواب علیکم درکړي ډیره شکریه اول خو ټلیفون کولو دپاره مهرباني
زه خو اتوار باندې لایبرري کې وم، تیر شوی اتوار باندې هم زه لاړ وم، چونکې ما ډیوټي پېښور کې ده، نو دې وجې نه ماشومان هم راسره دلته کې دي، نو صرف اتوار باندې ما تګ وي. بالکل را چکر شو، ملاقات به وشي که خیر. او پښتو کې کوم دي، پښتو مې اوس لیکل شروع کړي دي. ما وختي روخان لالا له ووې چې تورزن نامې ناولټ مې شروع کړی او که خیر اول به تاسو له درلګم. ولا چې تا څنګه وې ما وراره چې ته څنګه راغلی، زما د وراره بچی لفظ په خوله کې دی، چاته د خفګان معذرت غواړم، خو د اول د اخر نه ما ته ماما غږ شوی دی او بس هماغه وراره خورئ او بچیه. نو زما لا په ګیره کې تو سپین ویښته هم نو لګېدلی چې ماما غږ ماته شوی که نه. جی 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 انشاءالله ملاقات انشاءالله لما د اتوار په ورځ کې را روان اتوار رالم انشاءالله در بشو انشاءالله که خیر خدای خیر وکړي. او منګه د ډېر ښکلی قدم دی اخیستی دی په ایمان چې وس مې وی که نه. زه دلته کډواله یم، ښه د پېښور علاقې یم، 22 کاله زما دلته وشو، خو په یو چوکاټ دننه یم. خو خدای دې د دې خلکو هم قدر وکړي. بس دلته زه راغیاله سړی یم، خو در ادم خیل ډېر ښه ځمکه ده، ډېره ښایسته. ډېره مهرباني انور خان بھائی چې تاسو کال وکړو، دا دومره خوږې خبرې مو موږ سره شریکې کړي، دومره مینه مو وکړه، او ډاکټر صاحب سره او دغه سره قدرمن شي. السلام علیکم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو اوریدونکو، دا او د دره ادم خیل نه چې کوم دی نو د ډاکټر صاحب دغه سره واوریدل او دومره مینه او حقیقت دا دی چې خلکو کې دغه شته. او هغوی ډاکټر صاحب دغه پوښتنه مو وکړه چې لکه پښتو کې تاسو ورته ووایئ چې یاره بس ښه ده دا کوشش کوو. ډاکټر صاحب دا پښتو خبره چې راغله نو زما ذهن تاسې یو خبره دا راغله چې تاسو خو چونکې خپل دغه چاپ کوئ یا دغه میګزین چلوو چې کوم چلوئ، زه خپل خو چې کوم کتاب تاسو دغه نه هغه تاسو خپل تبذات دغه، خو موږ سره په پښتو کې زمونږ لکه ما تاسو ته وختي په هغه دغه نه مخکې خبرو وکړم، موږ سره په دې پښتو کې داسې ډېر شاعران، لکه خاص کر زه به لکه د غني خان ذکر وکړم چې غني خان ډېر نظمونه داسې شته چې هغه لکه هغه په چیندخ باندې لیکلی، په اوښي لیکلی دی، په مږی لیکلی دی، او په غوی باندې لیکلی دی، دغه رنګ دغه کړی دی. خو هغې کې هغه سطح هغه چې کوم دی نو د هغه اسلوب چې کوم دی هغه بیخي لکه داسې د ماشومانو ذهني سطح پورې چې کوم دی نو دغه کړی دی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. روخاني صاحب دی صاحب څنګه یې؟ طبیعت هم ښه دی؟ خیر دی جي څوک؟ زه قاري اسم خبرې کوم رنګ روډ نه. یاسر اسم رنګ روډ نه خبرې کوم. ښه صاحب څنګه حال خیر دی؟ ټیک ټاک یې؟ طبیعت ښه دی؟ شکر دی جي صاحب، دعاګانې دي. بس اوس پروګرام مې ټیون کوم چې د روخان صاحب تپوس وکړم. ډېره مننه. پروګرام بس روان دی انشاءالله. مونږ خو بس اوس اخري مرحله کې یو، ټایم هم دغسې وي. باسین صاحب مې واورېدو، خوشحاله شوم. نن مې تاسو هم واورېدی، انشاءالله نن به بیا اورم. ډېره مهرباني، به دا ستاسو مینه ده او انشاءالله به دغه رنګ زموږ خو دا منګل او بد په دا هم په دې ټایم باندې پروګرام وي، دا د پښتونخوا رنګونه. بس ادبي دغه دی نو اوسګارېږم څوک نه. باسې دا هم ډېره مهرباني چې تاسو موږ له دونه ټایم راکوئ. ډېره مهرباني ستاسو مننه چې تاسو موږ ته کال وکړو، پروګرام مو وستایلو. ډېره مهرباني، خوشحاله او آباد اوسئ. السلام علیکم. ګرانو کتونکو اوریدونکو، دا بل ملګري ټلیفون کړو او هغوی هم د پروګرام ستاینه وکړه او دغه وکړه. نو ډاکټر صاحب ما هم دغه عرض کولو تاسو ته چې دا د غني خان خبره مې وکړه. د دغې نه علاوه نور هم داسې موږ سره شاعران دغه شته. نو که داسې موشي چې لکه چونکې غني خان اوس د هغوی دغه شاعري یا داسې نور څیزونه چې کوم دي موږ سره په پښتو کې چې کوم دی نو ځینې داسې دغه هم شته دی، دا وړې کیسې او دغه چې کوم دي د ماشومانو کیسې او دغه که نه، نو که دغه طرف ته هم لږ توجه راوګرځولو نو جی بالکل. زه به صرف یو اعتراف وکم چې چونکې شاعرۍ طرف لا زما رجحان ډېر کم دی، نو چونکې غني خان منظوم ترجمه به ډېر خوند وکړي. زموږ سره چې کوم اردو شعرا دي چې هغه منظومه ترجمه وکړي. اوکې. او بل د غني خان نه تاسو ته خبر وکړو، دې سره زه یو خبره شاملول غواړم. غني خان یو برانډ دی چې هغه ماشومانو ته لیکل کوي، زموږ د نور
ملګري ولې لیکل نه ولې کوي؟ لیکل نه ځکه کوي چې ما یو محفل کې داسې اورېدلي وو چې دا څه ادیبان چې ځان ته ډېر غټ ادیبان وایي هغوی وایي که چېرته موږ ماشومانو ته ولیکل زموږ به سویلي ورسره کمه شي. نو زه هغوی له دا جواب ورکوم چې غني خان چې لیکلي دي بالکل جی تاسو یې ولې نه لیکئ؟ تاسو ولې نه راځئ دې طرف له؟ زه اکثره زما چې کوم دا میګزین دی په هغې کې زه دا ګیله کوم زموږ ماهانه رپورټ پیش کوو چې په زموږ میاشتې ګروپ کې څونه کیسې شعر شوې څونه نظمونه ښه نو هغې کې شاعري زموږ ډېره کمه ده. نو اردو شاعرانو هم زه ګیله کوم تاسو ولې لیکل نه کوئ؟ نو دا غني خان تاسو ډېره ښایسته خبره وکړه جی خو جی انشاءالله به زه خپل تنظیم سره هم ډسکس کوم. نه دا تاسو ډیره بنیادي خبرو کو پکار دی چې منظومه ترجمه وشي نه به دا ډېر به زیات ډېر خوند خوند وکړي وکړي او بل او دا محفوظ ډاکټر صاحب به شي. یقینا چې ماشومانو لپاره ادب لیکل تاسو خبر وکړه جی جی خو زما خپل چونکې زه په خپلم شاعر ادیب یم د پښتو نو مالا پته ده چې لکه زه دغه سطحې ته راتلل د هغوی نفسیاتو ته کتل د هغوی د اپروچ ته او دغه ته کتل او هغه رنګ یو څیز د ماشوم دپاره لیکل زما په خیال چې ډېر ګران کار دی. بهرحال تاسو زموږ چونکې د پروګرام وخت هم سر ته رسېدو او موږ یو ځل بیا ستاسو ډېره زیاته مننه کوو ستاسو احسانمن یو چې راغلی او په دومره اهمه موضوع مو راسره خبرې وکړي او پښتو یو ټپه را یاده شو چې پښتو کې یو ټپه ده هغوی چې وار مې د خپلې ځوانۍ تېر شو اوس چې واړه لوبې کوي بدې مې شي نه. نو په کار دا دی چې زمونږ څنګه چې تاسو خبر وکړه دا د والدینو باندې ډېره غټه ذمهواري جوړېږي او په کار چې موږ په کور کې کتاب کلچر مشران کتاب ګوري نو واړه خو چې لوی ته ګوري نو هغه رنګ زده کړه کوي. نو انشاءالله که ژوند و خیر نو کله کله به دغه رنګ دله تکلیف درکوو راځئ به او الله مو راته ښه ده او بل دره والله تاسو ته توان درکړي ستاسو تنظیم ته ستاسو دې کار ته موږ په درنه سترګه ګورو دا ډېر زیات د ستاینې وړ کار دی د ماشومانو دپاره. ګرانو کتونکو اورېدونکو چونکې خبرې ډېرې دي خاطر صاحب چې ډېرې شپو له راشي چې یو بل نه خبر شو یاره په یوه شپه د ډېرو شپو خبرې نه شي خو بهرحال که ژوند و خیر نو په دې موضوع باندې دغه رنګ سره نور تړلو موضوعاتو باندې به ډاکټر صاحب ته بیا مونږ دغه کوو ریکوست به کوو راځي به او موږ به دوی اورو خو چونکې زموږ د پروګرام وخت هم اوس سر ته ورسېدو نو که ژوند و خیر نو د پښتونخوا رنګونو کې به د یو بل نوي موضوع نوي رنګ سره بیا تاسو ته مخامخ کېږو تر هغې ځای اجازت غواړو د لوی الله په امان ښاد آباد او بریالي اوسئ.